د خرو په تعداد کې چې دا اضافه راغلی ده، خو په پاکستان کې چې کم خره دي دا خره منګه په چینا باندې خرڅو، خو چینا به دې خرو باندې څه کوي او چینا چې دی هلته کې منګله جنګي جهازونه راکوي. لکه دا یو کاروبار دی د پاکستان نه خره چې دي هغه چینا لځي، ځینې خره چې دي هغه په پاکستان کې دلته ذبح کېږي، ځکه چې هغو دلته کې ذبحخانې چې دي هغه کولاو کړي دي. لکه په ګوادر کې نور داسې ځایونه دي چې په هغې کې دغه ذبحخانې چې دي دا کولاو کړي دي او هلته کې هغو دغه ذبح کوي او هغو چې کم شی په کار دی هغه له دې ځای نه اخلي او هغه چینا ته وړي. هغه وایي چې دا خره منګه د بیماریانو دپاره استعمالو. په چینا کې چې کومې بیماریان دي د هغې بیماریانو دپاره موږ دا خره استعمالو، د دې نه موږ هغه دوایانې جوړو او هغه دوایانې چې دي دا موږ استعمالو. هغه وایي چې د دې خرو نه چې موږ کومه دوایي جوړو هغه چې کوم انسان وخوري نو هغه ټول عمر له ځواني. دا د چینا والا خپل دغه ده او هغو په خپل ملک کې چې دی دننه دغه دوایانې چې دی دا استعمالوي. نو د دې د وجې نه د پاکستان نه هغو خرالي په هر کال کې 2 لکه خره چې دي هغه چینا ته ځي او هلته کې هغو ذبح کوي او دغه دوایانې چې دي هغه ته جوړوي او د هغه طرفه چې دی موږ ته د چینا د طرفه جنګي جهازونه میلاویږي، دغه شانتې جنګي سامانونه چې دي هغه موږ ته میلاویږي. نو د دې په باره کې ستاسو څه خیال دی؟